بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي. پرون سبق کې موږ دا خبره کړې وه چې د بطلان تسلسل د پاره فلاسفه او 52 دلایل چې دا قائم کړي دي او دای ځکه دا دونه غټ ډېر دلایل بیان کړي دي چې ته بطلان تسلسل اومني نو دې سره بتا واجب الوجود چې دا به هم مني نو واجب الوجود چونکه په دې باندې ثابتېږي دې لپاره د فلسفو دومره ډېر دلایل پیش کړي دي یو پای کې چرند دا برهاني تطبیق ده نو برهان تطبیق یعنی د دوه سوزونو په منځ کې مطابقت جوړول نو موږ پرون دا خبره کړې و چې لکه موږ به دوه سوزونه په فرض کو دوه لاینونه په فرض کو دا غي معلول اخیر دې ته ویل کېږي چې ټول اخرانه ځکه هر یو څه چې کنه دا وړمبنه سي د خپل مابعد د لپاره علت معده وي معده یا معده د دې لپاره چې لکه کم یو څه لکه موجود وي نو څو پورې چې هغه معدوم شوی نه نو بل څه موجود دی نشي لکه پرون سبا کې موږ دا خبره کړو چې لکه د پیر ورځ دا نو د پیر ورځ معلول لري هفته ورځ لپاره او دا علت دی آینده ورځ لپاره منګل ورځ لپاره نو موږ به دوه جملې په فرض کو دوه لاینونه په فرض کو اولنې به موږ یو مخکې شروع کو او دویم چې دا به یو وروسته شروع کو لکه مطلب موږ ویل چې پرون موږ دا ویل چې یو به موږ دا اتوار نه شروع کړو پرون د پیر وځو نو اتوار نه موږ شروع کړو کنه موږ کوو چې نن موږ د پیر نه شروع کوو نو د پیر او د اتوار او دویم به موږ چې فرض کوو نو دا موږ د هغې نه یو ورځ کم حساب کوو لکه لولنې موږ د پیر نه شروع کوو د پیر او د اتوار او د هفتې نه نو دویم چې نن دا به موږ شروع کوو د اتوار او د هفتې نه نو یو دوه صورتونه دي چې یا به هر یو د بل مطابق تلین دا به راځي او یا به نه راځي که هر یو د بل مطابق راځي نو بیا به کل او جز به دواړه برابر بشي ځکه کل چې دا منګه یو ورځ مخکې چې دا فرض کړی اولنۍ لاین او دا بل چې دا په منځله د جز باندې ځکه چې د دې دویم لاین دا ټولې کرښې د ټولې د دویم لاین دا ټولې څومره ورځې چې موږ کړې وي یا څومره خبرې چې موږ کړې نو دا ټولې په اول کې موجود دي خو دا اول لا په دویم کې نه دي موجود یو دې پکې سیوا و نو کله دې رواني نو کله او جز به برابر شي او کله او جز برابرول دا محل دی او کله ته چې دا په یو ځای باندې ودرېږي نو چې په کم ځای باندې دا دویم ودرېږي نو په هغه ځای باندې به اولنی هم ودرېږي ځکه چې د جز متناهي شو نو کل به هم متناهي کېږي دا برهان تطبیق دی اوس په دې برهان تطبیق باندې اعتراضات دي یو اعتراض په دې باندې دی چې تاسو ویل چې برهان تطبیق دا په دې سره لا تناهي چې دا باطلیږي او تسلسل باطلیږي او هغه شی په دې سره متناهي ګرځي یعنی غیر متناهي په دې سره څه ګرځي متناهي ګرځي نو داسې یو څو څیزونه دي چې هغه بالاجماع غیر متناهي دي بالاجماع سره غیر متناهي دي نو ستا په دې برهان تطبیق سره هغه متناهي نه ګرځي قطعی ګرځول شي مونږ ته وایي کم څیزونه دي یو دی چې اعداد دي اعداد تعداد نه 1 2 3 4 5 او په دې کې هم د قشان خبره ده چې تعداد به موږ فرض کو بلاولنی لاین کې به موږ د 1 نه شروع کو 1 2 3 4 5 6 7 8 دغه د اخره پورې بول کو اله ما لا نهايه او دویم موږ د دین خطه فرض کو خدای دویم موږ د دونه شروع کو اولنی لاین موږ د سره شروع کړه لکه څنګه چې موږ پرون سبق کې اتوار نه شروع کړه بیا هفته او د څه متریو کنه موږ نه دغه شانتي موږ به دا شروع کو د 1 نه او د 1 نه بدزو دویم موږ شروع کو د سره د دونه نو اوس بدی کوم بیا قشان خبره ده چې هغه به دا 2 د 1 سره او 2 د 3 سره او 3 د 4 سره دا برابرۍ او یا باندې برابر د کزمانه د هدیو سره برابرې او دا سلسله دي روانه نو دا به کل او جز به برابر شي سو برابر شي ځکه کل چې نه دا منګه یو مخکې فرض کړه دی یو د موږ د 1 نه شروع کړه دی او دا جز موږ د سنو شروع کړه دی دا دونه نو دا دوانه برابر شي دا دوانه برابرېدل دا محال دي او کته چې نه دا په یو ځای باندې بلد ویم چې دا به ودرېږي دا دویم لاین چې دا په یو ځای باندې څنګه چې دغه لکه دغه شان خبره کوم چې بلې بورډ باندې خو په دې کې دا ورته موږ لیکلې پرونه نن په کې دغه ولګوي 1 2 3 ولګوي نو دا دویم چې په کوم ځای باندې ودرېدو نو اول مون په هغه ځای باندې ودرېږي دغه د جزء متناهي نه د پر کول متناهي کېدل ضروري
په دې خبره باندې پوه شئ ها نو دا اوس تعداد چې دا خو لکه غیر متناهي څیز دی نو په دې سره دا تا متناهي وګرځو نو په برهان تطبیق سره دا متناهي ته وګرځو حال دا چې دا بالاجماع غیر متناهي څیز دی پوه شئ مې معنی دغه شان دي معلومات د الله او مقدورات د الله دا هم غیر متناهي دي معلومات د الله دا په منزله د کل او مقدورات د الله دا په منزله جز مخکم دا خبره دین دا شي دا او دا خبره بس صرف وای دا از دغه د حاله پورې به د کوئی په عام مجالسو کې ولا خبره نه کوي چې په عام خلکو ته تاسو وای چیرې د الله پاک علم ډیر دی او قدرت کم دی دا خبره دا په عام مجالسو کې نه کوي دا بریږي د لګ د بیا ادبی شوبه پکې راځي عام خلک بیا ادبی کو پکې نه سره هم خلکو ته پکې شوبه دي سره راځي چیرې دا چې د الله پاک قدرت نشته نه ځکه قدرت دی کنه علم د الله پاک دا مشتمل دی په واجب باندې په ممکن باندې او په ممتنع باندې یعنی الله پاک واجبات هم پیژني ممکنات هم پیژني او ممتنعات چې څومره هم دي ناغه هم پیژني خو د الله پاک قدرت کته په دغه باندې راولي د الله پاک علم خو په واجب الوجود باندې شته او د الله پاک قدرت په دې باندې ری ممکن باندې نشته ځکه ممکن آی ته ویلېږي ممکن چې هغه باندې سره راځي آدم راځي او په الله پاک باندې آدم راځي نه راځي او ممتنع دي ته ویلېږي چې هغه وجود نه د الله پاک وجود شته هغه په دې باندې پوه شئ نو علم خو بل الله پاک شته خو مقدورات نه دا په نشته هغه پوه شئ به معنی هغه په دې خبره باندې پوه شئ ها خاجي نو لکه دا اوس په دې کې مونږ لکه په یو لاین کې مونږ معلومات د الله پاک پر رسو یا معلومه اول معلومه ثاني معلومه ثالث او په دیم لاین کې مونږ مقدور اول مقدور ثاني مقدور ثالث دا په فرض کو نو د الله پاک معلومات او د الله پاک مقدورات دم غیر متناهي دي اګه ته په دې کې دا دغه راولي د برهان تطبیقي په کې راولي نو په برهان تطبیقي سره بادا هم بسو ګرځي متناهي به ګرځي او حال لري چې معلومات د الله مقدورات د الله دغه بالاجماع غیر متناهي دي هغه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ ها ځکه کدا معلومات د الله په مقدورات الهیونه معلومات الله چې دا زیات دي د مقدورات د الله نه هغه پوه شئ مقدورات د الله پاک دین دا کم دي ځکه الله پاک دین نه ماته سوې چې څومره مقدورات دي دا الله پاک ته خو معلوم دي او چې څومره معلومات نو په دې باندې الله پاک قدرت نشته دا کته دا خبره منه الله پاک د خپل ذات علم دی خدا الله پاک د قدرت ته نه ځکه د کم څه قدرت کنه نه مطلب دا دی چې په دې کې با دغه په کې هم ممکن وي عدم په کې هم ممکن وي او وجود به ممکن وي او د الله پاک په ذات باندې عدم راځي نه راځي هغه په دې باندې پوه شئ مخکې را خبره شوی دی یو ځای نو معلومات د الله ډیر دي او مقدورات د الله سره کم او دا ټول دي کنه دا غیر متناهي دي او دې خبره باندې اجماع ده په دې خبره باندې اجماع ده چې دا معلومات د الله او دغه مقدورات د الله د غیر متناهي دي لکه څنګه چې عادت غیر متناهي دي نو کته برهان تطبیق په دې کې چله نه برهان تطبیق په درې سره غوار سره چې دا متناهي ګرځي نو په دې سره والا الله غزاد دا د الله معلومات او د الله مقدورات دا به هم متناهي بشي دا خبره غلطه شي لکه پوه شو بنه باندې په دې خبره باندې پوه شو اعتراض باندې پوه شو تاسو دا دوی برهان تطبیق پاتې کې چلیږي نو برهان تطبیق په درې سره یو څه متناهي ګرځي نو بعض څه دي چې هغه د اجماع په اعتبار سره غیر متناهي دي نو ته به د برهان تطبیق په درې سره به متناهي ګرځي نو سیده ساده جواب دا لري کنه چې زمونږه خبره په هغه کې د برهان تطبیق په هغه ځګونو کې چلیږي کم سي په خارج کې موجود وي کم سي چې بس کې موجود وي په خارج کې موجود وي او دا کم څه چې تاسو ته الله تعداد عددونه او دغه چې د معلومات د الله مقدورات د الله دا ټول وهمي سيزونه دي ټول سری وهمي سيزونه دي او په وهمي سيزونه کې برهان تطبیق نه چلیږي اسانه خبره ده لګوره دا عدد لکه ما پرې ذهن کې دا یو پین ماته سول او سو بدن کې دا پین نه غي اوس بدن کې بل فرض کا سو پورې پته فرض کې او یو وخت بده سره چې دا په کې ته ودرې کنه نه دا متناهي دی سو متناهي دی وهمن ده د په خارج کې وجود د دې نشته ده هغه په دې خبره باندې پوه شئ او دغه شان دي معلومات د الله او مقدورات د الله دا ټول وهمي سيزونه دي وهمي
وهمي سنونو او برهان تطبیق په خارجي سنونو کې چلیږي. هغه دا په دې خبره باندې پوه شوي ها. یعنی د دې دریو سنونو دا کوم دي کنه معلومات د الله، مقدورات د الله، معدودات د معدودات د دې یو دسي شکل نشته چې په خارج کې موجود دي چې موږ یې رضا د دې شکل ده. هغه پوه شوي موږ یې دوه ټیپرو دا دوه چې نه وي ټیپرو په دې ځای کې راغی کنه ما دې څه وکړه چې دوی نو دوه سس کی خو خامخا په ځی باندې کې به زه مې شل ګلاسونه نو دا ګلاس وسرته لري کې ته شل نو شل سو په دې کلو کې شل دي شل پیری لګي سو پیری لګي نو دا څه وهمي سیس ده په ذهن کې راځي په خارج کې وجود نشته لري عدالو معدود په ذهن کې چې کم په خارج کې کم سیس راځي او معدود به هغه د نوي لکه په خبره باندې پوه شوي تاسو ته 15 کتابونه نو دا کتابونه چې وسره ملګری کې نو په 15 په مطلب باندې به ته پوه شي چې دا کتابونه 1 2 3 4 5 دا کتابونه دي او کدا کتابونه دې لري ته دا 15 دي نو دا 15 اس وهمي چیز ده د 15 په خارج کې څه وجود شته هغه په یوه باندې ته چې 5 عادت ده نو دا خو په دې عادت باندې دلالت کوونکی چیز ده دا 5 څه شی ده پرې باندې پوه شئ نو په خارج کې چې کم څه وجود ده نو هغه محدود ده نور د تعداد پر ذهن کې په ذهن کې موجود او په بهر کې د دې سره غلي نو برهان تطبیق په حالتونو کې چلیږي چې د کما په خارج کې راغی شکل موجود دي یا دغه شانتي ته دا د الله تعالی علم دی د الله په قدرت ته نو معلومات د الله مقدورات د الله د دې په خارج کې څه شکل نشته په خارج کې شکل نشته دې خبره باندې پوه شئ هغه باندې خبره باندې پوه شئ ها اته چې هغه دې څه د معلومي چې الله پاک پوه نه دا د الله پاک په پوه کېدو باندې دلیل دی او الله پاک پوه کم ده په خارج کې وجود نشته دا په ذهن کې موجود دی په ذهن کې وهمي شوزون دي او برهان تطبیق په هغه څه کې چلیږي کم چې په خارج کې په یو شکل کې موجود وي او دا کم څه چې دا موږ ته پېښ کړو چې دا غیر متناهي دي او په دې کې دا برهان تطبیق په ذریعہ سره هغه متناهي نه موږ په دې کې سره برهان تطبیق جاری کیږي نه برهان تطبیق په پس سره کیږي په وجود خارجي سره او په دې کې وجود خارجي نشته هغه پوه شو په معنی اوس وګورئ دې وهذا التطبيق او دا برهان تطبیق چې انما يمكن دابا ممکن ده فيما دخل تحت الوجود بالفعل وسردان دغه چې هغه ځینو کې چې کم دا ممکن ده بعض ان کې چې داخل وي تحت الوجود بالفعل یعنی بالفعل دا غسیز وجود موجود وي نو پای کې برهان تطبیق کی دون ما هو وهمي محزون دا برهان تطبیق باندې چلیږي په هغه ځګونو کې چې صرف وهمي وي صرف ما وهمي وي الا تقف بحد چې په ذات سره راغي پیژندنه کیږي فانه ينقطع بانقطاع الوهم ځکه دا منقطع کیږي په انقطاع د وهم سره لکه ما ته دې په ذهن کې ته پینونه راواله یو پین دو پین درې پین څلور پین نو چې څو ورسته وهم ته جوړ مرده به کې پینونه جمع کولای شي او چې کله دې وهم ختم شو جو هغه پینونه بم سره ذهن نه وځي وهمي څه ده یعنی په خارج کې څه وجود نشته لري فلا يرد النقص فلا يرد النقص نو وارد کیږي اعتراض بمراتب العدد په مراتب د عدد سره بان تطبق دا صورت پیدا چې دوه جملې به ته منطبق کې احداهما من الواحد الى نهايه یو بل ایک نه شروع کوي ولا الى نهايه ته ورسه والثانيه من الاثنين لا الى نهايه او دیمه جمله چې دا به شروع کې د دوه او دا به چرسه نه دا دیمه چې دا به جزء او اول چې دا به کل وي دغه د جزء هغه ټوله تعداد عددونه دا ټوله اجزا د په اول کې مونږ لګي او دا اوله په دیم کې مونږ ځکه اول هغه یو تمخ فرض کړی دی ولا بمعلومات الله تعالی ومقدوراته او دا نه په معلومات الله او په مقدورات فان الاولى اكثر من الثانيه ځکه معلومات د الله دا زیات دي د مقدورات د الله نه مع لا تناهيهما سره د دین چې د دوانه د دریوانه چې دا غیر متناهي دي یعنی معلومات د الله هم سری غیر متناهي دي او مقدورات د الله غیر متناهي دي استاو برای تطبیق سره ته چې هر څه متناهي ګرځي نو معلومات د الله متناهي نه ګرځي ځکه چې دا بالاجماع غیر متناهي دي الګا پرې اعتراض باندې پوښوي نو جواب سره وذلك نه جواب ده
لان معنا لا تناهي لا تناهي الاعداد والمعلومات والمقدرات چې معنا دا چې دا متناهي نه دي اعداد معلومات او مقدورات ان لا تنتهي چې دا نه منتهيږي یعنی انتها نه راځي الى حد انداز حتى لا يتصور فوق اخر چې دا غینه اخوا نور متصور کیږي نه لا بمعنى معنی دا علما ان ما لا نهایت له يدخل في الوجود چې دا کم څه چې نه دا انتها نه به داخل په وجود کې فإنه محال دا محال دي لکه پوه شو به باندې دا محل دي چې دا په خارج کې د په یو شکل کې راشي لکه پوه شو به باندې د دې ځای پورې دی کنه دا پورا راخه ان شاء الله دا نور څونه پاتې دي دغه به به می سوال دا الواحد نه ان شاء الله بیا که خدای پاک جون راکو وخت راکو سیادت راکو ان شاء الله بیا بول صحیح ان شاء الله